انسان ځان له پټه ګناه کوي، پټه ګناه. هغه پټه ګناه داسي چې دنه بل څوک نه خبر. خلق دته مقه بزرګ وي، ولی ورته وي، خلق وسره قشر مینه کوي، یا بزرګ ولی ورته نه وي، خو یو څو انسان یې غني د معاشري یو پرده غني، حالان کې د پټي ګناهونه یې چې هغه نه دی خبري والله ته خبري او لیکلو والا فرشتي لیکي. هغه ګناه د وجنه دغه پټي ګناه د وجنه اکثر اخره کې ایمان سلب شي، ایمان سلب شي او انسان بی ایمان د دنیا نه لاړ شي. کو دې توبه نه باسي کنه او دغه شان پاتې شي نو اکثر بی ایمان لاړ شي. خودلته یو ضروری خبره ده، اگر چې موضوع سره دومره خاص تعلق نشته، موضوع سره دومره خاص تعلق نشته، خو فایده منه ده، فایده منه ده، فایده منه ده چې د ګورې رونو کو د دې پټي ګناه نه پټه پټه توبه وباسي، د دې پټي ګناه نه پټه پټه توبه وباسي او بیا در نکیږي، بیا د دې پټي ګناه نه پټه پټه توبه وباسي او بیا در نکیږي، بیا دې توبه وباسي بیا در نکیږي او عادت د ننوزي. خو ته توبه هم نه پرېږدې، ګناه ته راټینګ کړې او تا توبه راټینګه کړې، نو د رب کائنات نه 100% امید دي چې دا کس به د ګناه نه بالکل پاک قلب لورځي. دا توبه داسې جيبه مجرب شي. اوس ګوره دا خبره زر راټولې کوم، دا حدیث یو نه چوړي کو زه تاسو ته اوس دې خبرې پسې چې شاته څومره حدیثونه دي یا دې نه مخکې چې ما کوم خبرې وکړې دې کې چې کوم علما یا چا داسې مطالعه کړي هغه ته خپل هم پته چې دې پسې شاته څومره حدیثونه دي. اوس کو زغه حدیثونه راشمیرم نو بیا بس صرف زمونږ بیان په یو خبره باندې وشي، بیا به نور خبره ما نه پاتې شي. خو زه ما د دې په ما اعتماد دی او زما دوی سره اخلاص دی، نو زه دا خبرې نه چون تاسو هم شاته غدلایل پریدم چې دا وخت قیمتي دی چې دې کې دا خبرې ټول مخه تراشي چې کمی راتلل پکار دی. ګوره رونو چې ته پټه ګناه کوي کنه، پټه ګناه ورو نو بیا توبه واسي، نو یو خدا سے توبه کنه چې اسه خندا دې جوړه کړی، خندا دې جوړه کړی او توبه واسي او لا توبه دې استنی هغه شا خبر هغه توبه لا زړه شي ویني ته په د پاسه بیا ګناه کړي، نو دا خاصه غرب سره ټوغه او خندا او مسخري. او یو داسي چې ته توبه دړنه واسي او خپل اړخنه کوشش هم کوي د ځان د بچکولو، خو بیا راګیر شي او بیا واسه توبه، بیا راګیر شي بیا واسه توبه، خو کوشش ته د زړه نه چې زه د دې نه پاک شم، د زړه یو رګ د دا غواړي چې زه د دې ګناه نه خلاص شم او توبه وباسه ماته دغه ماتول نقصان ده. حدیث مبارک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، نبی علیہ السلام فرمایي والذي نفسي بيده لتستغفرن لتذنبن ثم لتستغفرن لذهب الله تعالى بقوم جاء بقوم يذهبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فاغه ذات مې د قسم وي چې د چا په قبضه کې نبی علیہ السلام فرمایي زما ساده کو چرتا سو ګناه کوي او ګناه بس استغفار کوي، خو خدا او خدا سے نه کوي چې ګناه او استغفار هم نه، الله به مرک کی ختم بم کی او قوم به پیدا کی هغه به ګناه کوي او توبه به وباسي، ګناه به کوي او توبه به وباسي، ګناه به کوي او توبه به وباسي، والله به بخي، الله به بخي. خو شرط دا دی چې توبه د زړه نه او زویما چې داسې به یو انسان هم نه د انبیانو نه بغیر او صحابو چې هغه د توبه په یو ځل وباسي په یو ځل دغه توبه کامیاب شي سره ته ورس. دا خو به ته بار کوشش کې اخر به د رب بیړه پار کی، بل د توبه کې شیطان یو وسوسه بل اچي، وسوسه بل اچي دا اچي چې الکا ته سمېدو والا نه، شیطان سوی تا ته وای ته سمېدو والا نه، اغرب بم دی وای چې مړه د سخندار اغشته ده او ګناو توبه بس نور توبه مو به پریدا، ما ته پته د سپیله کې نه غيږي نه، دا شیطان جال دی. نبی علیہ السلام حدیث دی دا اویان زیات جالونه د سره نورانی دي، دی به په خوګه کې وای هغه به تا ته یو خبر اخکاری منځ کې بغه هلاکتي، نو دې زر سړی ته سوې وی سمېږي اسمنا او رب پس د خندار اغشته دا بس ګناه توبه بس پریدا دا توبه
نه کېږي ستا توبه نه رسي نه سمیږي نه سر ته رسولی شي اور نه تا کې دومره خوروا شته دقه ځای کې انسان هلاک شي چې دا خبره سمجھ ته راشي دې تباه شو بس خو د شیطان د جال کې راغی ولې تباه شو تباه داسې شو چې توبې پرېښود او بغیر توبې لاړ خو هغه ټول ریکارډ پسې شان روزي بیا نور ته وایي څه ته وایي حالانکه قیامت کې خو د یونې کی کمه شو عموم دوزخ ته به د فیصله ځي عبدالله ابن عباس له حدیث دی حساب بکیږي ما تاسو ته شروع کې آیات وي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره د ذری حساب بکی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي تلې د میزان تبا جبرائیل امین ولاړی د الله په مخامخ بي د میزان تل بلګېدلی وي په دغه تل کې به نیکه او ګناه دواړه تلل کېږي کو چره د یو سړی یو نیکی کما شو او یو ګناه په نیکه وروړې د زیاته شو د دوزخ فیصله وشي انصاف خدا دی هغه بیل د چره به بخیه ماته ته شروع کی خبر ختمه کړي اكو رب شیطانم بخیه خو نه خو بل فرض کو شیطانم مبخین سوکته تاسو نشي کول نور رب ویل دي چې دې بزن نه بخم نه دین نه د لخر اواز بالکل نه بخم هغه الله بارها اعلان کړی دی خرونو زما خبره ته وکړي دی جی مقصودی خبره مې دا وا چې دا شیطان کله تا ته وای کنه چې تا کې دومره خوروا نشته چې ته توبه سره ته ورسې دا جال دی د جواب به ته دا ورکې وې څه پته لګي زه اوس توبه واسم هغه پس منټ پس مرګ راشي وې څه پته لګي سن ډیر ګناونه مې کړی او زه توبه واسم هغه توبه نه لکسات پس مرګ راشي خو بسر سه یوړل توبه خدا سه یو سمندر دی چې دا ټول ګناونه ځان سره لوکي نو توبه به بار وباسه د فارسی یو شعر د مخکې ما تاسو ته ویلو دا شاعر داسې د الله د اړخ نه یو اعلان کوي وی صدبار اگر توبه شکستی باز تو باز ای درگاه ما درگاه نا امیدی نیست وی کسل ظلم توبه ماته کی بیام راشا سلزله توبه ماته کی بیام راشا بیا راشا وی دا هغه دربار نه دي چې د کی مایوسی او امید ده دلته به الله بیا بقي دویا مې دونه زیاته مینه ده یار مور سره خلک څومره زیاتې کی چې ورشي ورلو مقامور وته خپل بیا په جاړه شي ما په لورس او دویا مې دونه زیاته دویا مې دو برابر مینم نه هغه رب مونږ نه بخي خود ګورونو خبر مقصد مې دا دی چې هر کس د توبې کوشش وکړي توبې سره زره ګناه ختميږي او حساب ما تاسو ته شروع کې ارزو کو چې د زری ګناه حساب به کو سو کې منی کو نه منی کو ټول کائنات د دین انکار کی چې حساب نشته د زری حساب نشته قیامت نشته حشر نشته دا بیام شته